د بېباک رایې ګرانو کتونکو د پاکستان تحریک انصاف یو دیرینه کارکن دریم ځل یعنې 14 کاله په دغه صوبه کې د دوی حکومت وشو. آیا نن څه ستوماني ښیي؟ آیا څه خود یې سر له راغلی دی؟ دوی ته دا و چېرې ترقی باندې وړ. نن چې د ټولې دنیا نظر په پاکستان دی او بیا په اسلام آباد دی او اسلام آباد چې کوم دی د ټولې دنیا د امن مرکز ګرځېدلی دی او بیا دغه کرېډ وزیر اعظم شهباز شریف ته ځي او فیلډ مارشل ته ځي. اوس دا نوم به چې موږ اخیستلو په پي ټي آی وله دا ډېر بد لګي، خو دا وروره د څومره وخت نه پي ټي آی سره یې؟ زه د 2018 نه ورسره یم. 2000 څه دې ولې کړي؟ هر څه م کړي دي. 9 مۍ کې تللی یم. ها صحیح ده. دغه ځای کې موږ چې کوم دی ښه والتونه هم خوړلي دي او د یو بل ګرېوانو ته م لاسونه مچولي دي، ښه توړ پوړ هم شوی دی. هر یو کار هم کړی په 9 مۍ چې تاسو کوم د عمل وسوځه او دا نقصان هم ورکړو په هغې ستومانه یې؟ بالکل پې ستومانه یم، ډېر زیاته، لږ نه چې یو انسان چې زه لږ یم موږ به ډېر زیات ستومانه، ځکه چې پاکستان هم غرق کړ. پاکستان نه نقصان دی. ښه د احتجاجونو او دارنۍ خلکو ته هم دا روډونه بند کړل، نو دې هم پیاده څه عوامو ته هېڅ پیدا نشته. دغه پیدا را که نه او کتله دا پیدا را دا پیدا ده. ښه نن د فیلډ مارشل د کردار ته څنګه ګورې دا چې ټوله دنیا زموږ په دې ملک نظر دی؟ دا خو بالکل زبردست دی. د آرمي چیف چې کوم دی بالکل زبردست انسان دی او کېری، ځکه چې د ملک دپاره جنګېږي او لګیا دی. بالکل هغه ته موږ سلوټ پیش کوو، خو موږ د خپل ایم پي اے ایم این اے ته وایو چې موږ ته کار وشي. موږ دغه غواړو. ورکر ته څه وایه یاره؟ کنځلي دي، وردې بدي دي او د ملک خلاف یو پروپیګنډا ده د انډیا او د اسرائیلو ژبه تاسو وایه دلته کې؟ نه نو موږ خو دې ورکرانو ته م وایو چې کنځل نه دي پکاره، ځکه چې د ښې دپاره خلک راوځي، د بدې لپاره نه راوځي. زما د ټولو ورکرانو ته دا یو میسج دی چې کنځل د چا پسې م نه کوي، ځکه چې دا خلک د ښې دپاره ګرځي، سره بدې لپاره نه ګرځي. نن د ټولې دنیا چې کوم دی پاکستان خوښ دی، خو صرف د ستاسو د خلکو نه دی خوښ. ولې چې تاسو عقیدتمند یې، د ملک فکر خو ونه سره دغه خبره را که نه. تاسو هسې خود سر له راغی؟ بس هر څه م دې سر له راغلي دي. بالکل داسې یې کړو چې د ملک سره هم ظلم کړی؟ ملک سره ډېر ظلم شوی.